په دنیا کې د ټولو نه بدبخته هغه کس دی چې دا خپلې مور ته کنځلې وکړي. هغه مور چې د خپو لاندې یې جنت دی، هغه مور ته چې سړی کنځلې کوي، نو دا په دنیا کې د ټولو نه بدبخته انسان دی. او په دنیا کې به د هغه چا سره کښېني چې خلک تا ته کنځلې ونه کړي، ستا مور یاده نه کړي په دنیا کې. د داسې خلکو سره به نه کښېني چې په هغه کې بې حیایي، په هغه کې بربنډتوب وي، په هغه کې داسې خلک چې د مشر او د کشر لحاظ پکې نه ساتلی کېږي، او بیا دې ګیله کوي وایي ما ته خلک کنځلې کوي. نه به کوي ته کنځلې چې په داسې پارټۍ کې سړی چې مشران یې هم کنځلې کوي، کشران یې هم کنځلې کوي، په دنیا په سطح باندې بدنام پارټي، په هغه کې سړی نو کنځلې به ورته نه کېږي. دې وجې نه دغه رنګې علماو ته کنځلې کول دا انتهایي ګمراهي ده. او کم کس چې د خپلو استادانو نه انکار وکړي او دی بیا سبا له حدیث بیانوي چې دا ما را پلاني نه زده کړی او د استاد نه یې دې ته علمي حرامي ویلی کېږي. علمي حرامي چې استاد ځې نه نو ته به بیا حدیث چا نه بیانوي، هغه استادانو ته هم دی کنځلې کړلي. تاسو دغه کنځلې واورئ. دا مور په کوس کې درته دغه شیخ منډه مخامخ راشي چې ستا ښځه وغېمه ما دا خاموشه کړی دی. یو د ډیزل ښځې پوتې بچي کنځلې کې ستاسو به ښځې کنځلې واچومه، تاسو د ښځې ملیان وغېمه. دا په دنیا کې د ټولو نه بدبخته انسان دی، ځکه دا پټکۍ هم په سر کلی. دغه رنګې یو څو ورځې مخکې هم په لایو ویډیو کې نورو کسانو ته کنځلې کړې وې. نو سړي پټکۍ هم په سر کلی، د علم دعوه هم کوي. دغه رنګې او ما څه علم هم دی، ما علم هم زده کړی، زه فارغ شوی یم، قرآن ته هم ناست یم. هغه کس بیا څنګه راپاسي چې دا یې خپلې مور کنځي، دا یې خلکو ته کنځلې کوي؟ دا بیا څنګه داسې کېږي؟ دې وجې نه داسې خلک چې سړی پلو کوي، داسې خلکو ته روپۍ رالیږي، داسې خلکو له ترقي ورکوي په دنیا کې. څومره ګناه چې د ده کېږي چې خپلې مور ته سړی کنځلې وکړي، څومره ګناه چې د ده شوې ده، دقومره ګناه د هغه چا کېږي کم کس چې په دنیا کې دا پالو کړی دی چې سړی زیړ پړکۍ په خپله باندې والی دی او بیا هم کنځلې کوي او بیا هم ډیزلیان یادوي او داسې داسې نو دوی په خپله باندې زیړ پړکۍ والی دی.